که واتس اپ استعمالوي نو په واتس اپ کې څه اپډیټ دي چې هغه یو ځای شوي دي د هغې په تر باندې به تاسو ته واتس اپ نور هم په استعمالېدو کې اسان شي. بل لا اکثر ځینې کسان تپوس کوي دا اپشن چې دی دا به د اپلیکیشن کې څه کار کوي. نو موږ به دې اپډیټ چې دی ځان نه پوه کړی. نو اوس چې په واتس اپ کې کوم اپډیټ راغلی نو د هغې څه اپشنونه چې دي هغه تاسو ته په سکرین باندې شو کېږي. ځینې کسان به د هغې په باره کې بار بار بیا دا تپوس کوي چې دا اپشن پکې د څه لپاره دی او کوم اخرنی اپډیټ چې راته هم د هغې په باره کې خو به زیاتر کسان دا تپوس کوو چې دا اپډیټ به په واتس اپ کې د کله نه یو ځای کېږي. خو تاسو به راته هم په کمنټس کې وایئ چې په دې کې ستاسو کوم اپډیټ چې دی هغه د ټول نه زیات خوښ شو. نو د هغې لپاره به تاسو داسې چل کوئ چې د خپل واتس اپ سیټینګ چې دی دا به کولاوئ. دا کوم چې درته زه ښیم نو د دې لپاره به تاسو د خپل واتس اپ سیټینګ چې دی دا به کولاو کوئ. په هغې کې به راشئ دلته کې به تاسو ته ښکارېږي سټوریج اینډ ډیټا دا به یې لیکلي. سټوریج اینډ ډیټا چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. دلته کې چې راغلی نو دلته کې به هم اولنی اپشن چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. د دې فایل دا نښه چې دا ورته موجود ده چې څنګه دا کولاو کړو نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي د ګړۍ دا نښه ده او دغه یو اپشن چې دی دا به لاندې تاسو ته شو کېږي د تصویرانو نه لاندې به تاسو ته شو کېږي. نو دا اپشن چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. دا چې څنګه کولاو کړو نو اکثر موږ ته په واتس اپ کې تصویران ویډیوګان زموږ یو ملګری هغه ډېر زیات رالیږي یا موږ ته د یو ګروپ د طرفه چې دی ډېر میسیجونه تصویران ویډیوګان چې دي دا ډېر زیات راځي. نو هغه هلته کې زموږ د موبایل سټوریج چې دی دا پول کوي. نو سټوریج پول کوي د هغې د وجې نه زموږ په موبایل کې قسمه قسم مسلې چې دي دا راځي. نو دلته کې چې دی تاسو وایي اکاونټونه چې دي هغه نښه کولی شئ. لکه اوس موږ دا ځای کولاو د لاندنی اپشن چې دی دا موږ څنګه وو نو دلته کې موږ ته زموږ هغه کم کسانو سره چې موږ رابطه کوو یا کم ګروپونه چې دي هغه موږ ته دلته کې راغلل. نو اوس موږ به دې کې چې یو نښه کوو لکه دغه شان موږ دا یو چې دی دا نښه کړو او دلته کې دا شنه دایره به تاسو ته ښکارېږي دا ګول دا موږ وواله دغه شانتې دا یو څنګه وواله نو دې له بس موږ به ټایم ورکړو. دلته کې موږ چې دی د ټایم د اپشن چې دی دا به وو چې څنګه موږ د ټایم د اپشن والو نو 24 غنټې پس چې دی د دې تصویر ویډیو میسج څه چې راځي هغه هم ډیلیټ کېدی شي. که تاسو په 2 ورځې کوئ نو په 2 ورځو کې هم ډیلیټ کېدی شي او دلته کې پکې 90 ورځې چې دي دا هم ورکړي دي. نو چې دغه پکې تاسو نه کوئ نو د ځانه به دغه تصویران ویډیوګان چې دي دا به ډیلیټ کېږي او هلته کې به ستاسو سټوریج چې دی دا به نه پول کېږي لکه څنګه چې موږ په دغه ځای کې دا نښه کوو. نو دا پکې یو اپډیټ دی چې دا په واتس اپ کې یو ځای شو. زیاتر کسانو ته به د دې پته نه وه چې دا په کوم ځای کې نه کېږي چې زموږ د موبایل لا سټوریج چې دی دا نه پول کېږي. ډایرکټ د هغه ځای کې نه هم کېږي یو اکاونټ کولی شئ. خو د دې ځای نه تاسو ټول اکاونټونه چې دي هغه نښه کولی شئ چې کوم کس تاسو ته میسج کوي. دا اپشن چې دی دا نه مخکې نه خو په دغه ځای کې چې دی دا د وس نه یو ځای شوی دی. دغه شانتې ځینې کسانو به اکثر تپوس کوم چې موږ به ایچ ډي تصویر څنګه لیږو ویډیو به څنګه لیږو. نو د هغې هغه اپشن چې دی خو هلته کې تاسو ته شو کېږي چې کله تاسو ویډیو لیږئ یا تصویر لیږئ نو له پاسه تاسو ته د ایچ ډي هغه اپشن چې دی دا شو کېږي. خو اکثر د ځینو کسانو نه چې دی په دغه وخت کې دا هیر شي چې موږ د ایچ ډي اپشن والی دی که نه دی والی زموږ دا تصویر ایچ ډي لاړو که لا نړو. دغه شانتې اکثر ویډیو لیږي نو د دې ویډیو ورته پته نه لګي چې په دې ایچ ډي کې څومره فایل چې دی دا سینډ کېږي. نو که ستاسو ویډیو د 100 نه سیوی د 100 MB نه نو بیا به ستاسو دغه ویډیو چې دا په ایچ ډي کې نه لیږلی کېږي. د هغې نه بیا څه پارټونه چې دي دا به کټ کېږي. اکثر ځینې کسان تپوس کوي موږ 15 منټه ویډیو لیږو یا 20 منټه ویډیو لیږو یا 3 منټه ویډیو لیږو او هغه ویډیو چې دا پوره نه ځي. نو هغه سره وجې نه پوره نه ځي هغه دغه د وجې نه ځي چې هغه دغه دا ویډیو چې دا د هغې سایز سیوی د هغې سایز سیوی نو د دې ځای نه چې دی تاسو هغه ویډیو لیږلی شئ. د هغې لپاره چې دی به تاسو دغه ډیټا د سټوریج اینډ ډیټا چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. چې څنګه دا کولاو کړو نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي میډیا اپلوډ کوالټي دا یې لیکلی دی او لاندې ورته ایچ ډي راغلی دی. نو موږ د خپل چې دی دا په ایچ ډي باندې نښه کړی. که تاسو په ایچ ډي باندې نښه کوئ جو په ایچ ډي کې به ځي. که تاسو هسې عامې نښه کوئ نو له پاسنی تاسو ته ښکارېږي سټینډرډ کوالټي چې لیکلې ده. که په دغه یو نښه کړو جو بیا په عام ځای او که په ایچ ډي باندې یو نښه کړو او سیو یې کړو نو ستاسو هر تصویر ویډیو چې دا به په ایچ ډي کې چې دی هغې کسانو ته سینډ کېږي. لکه تاسو چې کومه ویډیو لیږئ یا تصویر لیږئ او په ایچ ډي کې ځي. خو ځینې داسې کسان دي چې هغه اکثر غټه ویډیو ما تاسو ته ووایي د 100 MB نه سیوی نو هغه به کمه ځي چې تاسو په ایچ ډي کې لیږئ. که ساده یې لیږئ چې هغه هم د 100 MB نه سیوا نه وي که د 100 MB نه سیوی نو بیا ستاسو دغه ویډیو چې دا پول نه شي تللی. دغه شانتې یو بل اپشن چې دی هغه هم په دې کې یو ځای شوی دی یو نوی اپډیټ چې دی ما تاسو ته وایي زیاتر کسانو د دې په باره کې به تپوس کوو. نو هغه دا اپډیټ دی چې موږ به کوم ویډیو کال کوو نو په هغې کې به موږ فلټر چې دی دا به نه شو لګولی. اوس تاسو په ویډیو کال کې چې دی فلټر هم لګولی شئ او خپل بیکګراونډ چې دی دا هم چینج کولی شئ. نو د هغې لپاره چې دی خپل سکرین ریکارډینګ له ځو او هغه زه تاسو ته ښیم چې په هغې کې به تاسو څنګه د هر سره یو ځای کوئ. نو تاسو به وګورئ دلته کې اوس موږ چې دی ویډیو کال کوو. لکه تاسو یو کس ته ویډیو کال کوئ نو چې کله تاسو هغه ویډیو کال میلاو کړو نو دلته کې به تاسو ته د اپشنونه چې دي له پاسه به ښکارېږي. د فلټر د اپشن چې دی دا به تاسو ته له پاسه شو کېږي. نو دغه د فلټر د اپشن چې دی دا به تاسو ووایئ چې څنګه یو دغه د فلټر د اپشن تاسو ووایئ نو د دې ځای نه تاسو خپلې
فلټر چې دی دا چینج کولی شئ دا لاندې به تاسو ته ښکارېږي دغه فلټر چې دي دا تاسو په دې کې چینج کولی شئ نو څنګه دغه فلټر تاسو چینج کړئ لاندې به تاسو ته ښکارېږي بیکګراوند د بیکګراوند آپشن چې دی دا به تاسو ته هم شو کېږي نو تاسو به داسې چل وکئ چې د بیکګراوند آپشن چې دی دا څنګه تاسو ووالو نو تاسو به بیکګراوند چې دی هغه به چینج کېږي لکه اوس موږ دا په ووالو نو زموږ دا بیکګراوندونه چې دي دا چینج کېږي شاته د تصویر نه زموږ دا مخ پکې ښکارېږي او شاته چې دی بیکګراوند چینج راځي لکه د دفتر پې تاسو لګوئ یا پې هسې عام بیکګراوند لګوئ نو تاسو پې دغه بیکګراوند چې دي دا پې شاته لګولی شئ نو د دغه ځای نه تاسو بیکګراوند چې دی دا هم چینج کولی شئ خو تاسو به راته دا وایئ چې په دې کې ستاسو کوم اپډیټ خوښ شو بل لا که دا اپډیټ تاسو ته نه میلاو شوی د هغې لپاره به تاسو ځئ پلی سټور ته او هلته کې به خپل وټساپ چې دی دا به اپډیټ کوئ چې کله تاسو خپل وټساپ اپډیټ کو نو د هغې نه وروسته به دا اپشن چې دی دا به تاسو ته میلاویږي ځکه چې دا اوس یو ځای شوی باقي دوه چې مې راته وښول نو دا د مخکې نه چې دی دا په وټساپ کې یو ځای شي د دې لپاره به زه په پلی سټور کې به خپل وټساپ چې دی دا به اپډیټ کوئ زیاتر کسان چې دی په اپډیټ نه پوهېږي نو پلی سټور ته به ځئ هلته به وټساپ سرچ کوئ ستاسو وټساپ په خوا کې به ورته اپډیټ لیکلی نو د هغه ځای نه تاسو خپل وټساپ چې دی اپډیټ کړئ نو دا اپشنونه به تاسو ته میلاو شي